السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. یو ظالم خاون خپل خزه ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده. عزتمندو رشتہ ورکول نه مخکې لږ تحقیق لږ تپوس کوي چې سړی څنګه دی او څنګه نه خده کو خراب بیا وروسته ورسه رشتہ تړي. عزتمندو د ظالم خپل خزه څنګه قتل کړله او په کم حالت کې قتل کړله. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. دوستانو دا واقعیا پنجاب راولپنډي علاقه کې رامخته شوې ده چې دې کس شانواز نومو ډیر بدعمله او بدکاره انسان و. یو ورځ دومره نشه وکړله چې مکمل په هوا باندې ګرځېدو او د نشې په حالت کې کور ته راغلی. کور ته را دننه کېدو سره سمدستې خپله خزه راونیوله. اول یې ورله ښه وال ورکړل، دومره یې ووهله چې سر او خپې لاس یې ورله وینې کړل، وینې پرې راماتې کړلې. هغې نه بعد یې په مرو باندې ورله زور وکړلو چې د هغې وجې سره د فاني دنیا نه رخصت شوله. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. دا ظالم اومق رنګې په خپله نشه کې و. د مرګ نه بعد یې کور ګوان خبر شول. په موقع باندې پولیس والا هم راغلل چې دا یې ګرفتار کړلو او تاڼې ته منتقل کړلو. بیګاله یې هم جسماني ریماټ هم دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې سخت نه سخت سزا ورکړي چې انده د پاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. په شرابو، ایسو، چرس، په نشو ادیاتو دې مکمل پابندي ولګوي، ځکه چې دې نشو او ادیاتو، چرس، ایس پوډر د ماشومانو زندګۍ هم تباه کړلې. واړه ماشومان دې په دې نشو باندې راوختي دي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دې عمل دې مکمل زورونه ورکړي او دا کار د معاشرې نه مکمل صفا کړی شي. والسلام.